او داسې څه پلانینګ شته د کپړو مپړو چېرې یا غریبانانو ته کپړو څنګه چې تا ویلي چې یاره په یو ورځ قجوري یو ورځ نو نن پکې د پتاسو دا پلانینګ څنګه جوړ شو په هغه ویډیو کې ویلي هم دي چې یاره په عامو ورځو کې هم موږ په هفته کې یو ورځ پروګرام کوو په روژه کې هر مازدیګر پروګرام کوم نو هغه ملګرو وویل چې نوید بھئ که چېرې موږ دوی له پیسې در ولېږو نو زموږ دغه پیسې پکې دوی شاملولی شي که نه د ثواب په نیت باندې تورې سړې زړګي علي ونیا ستا خیالونه لیونې دي السلام علیکم زموږ د نعیم بھئ دا ډېر را روان دی ستا خیالونه لیونې دي دا ټول یو ګنټه شو د دې نعیم انتظار کوي نو دوی کې به انشاءالله نعیم سره خبرې به هم کوي چې ته یادوي هغه یادونه لیونې دي زړګي علي ونیا ستا خیالونه لیونې دي زړګي علي ونیا ستا خیالونه لیونې دي چې ته یادوي هغه یادونه لیونې دي چې ته یادوي هغه یادونه لیونې دي ښه ملګرو یو ځلې بیا د نعیم بھئ سره موجود یم نن ویډیو ډېره زیاته اهم ده د دې حوالې سره چې زما سره کله ما دغه اولنۍ ویډیو شیر کړه چې یاره دې کلي کې کوم خدمت روان دی الحمدلله ټول کلي ته روټۍ میلاویږي سالن میلاویږي او دا ذمواري یو خاندان اغوستې ده نن به هم هغه خاندان موږ مخې ته نه راولو خو هغه ملګري زما سره رابطه وکړه چې نوید بھئ که چېرې موږ په دې کې څه ډونیشن کول غواړو چې یاره موږ هم کوشش کوو چې په دغه پیسو کې زموږ پیسې هم شاملې شي ځکه دوی چې کوم کار کوي دغه کوم خاندان دی او هغه د ټول کلي له روجمات او پېشمني غم کوي نو دا یو ډېر ښکلی بهترین کار دی نو آیا زما پیسې په هغې کې قبلیږي او که نه نو نعیم بھئ نه به تپوس کوو نعیم بھئ نن خو پکې ماشاءالله پتاسې هم وي السلام علیکم نن خو پکې پتاسې هم وي خلک چې څنګه وایي چې اختر دی پتاسې پکې وشیندی نو موږ په دې باندې د اختر نه مخکې دا پتاسې وشیندلې څنګه چې تا ویلي چې یاره په یو ورځ قجوري یو ورځ نو نن پکې د پتاسو دا پلانینګ څنګه جوړ شو بس خلکو مړه بس اختر کې خلک دا شي خوشحالېږي دا خواړه دی خوږو ته نو نن هم پکې ولا د مخکې نه ورکړل موږ دا واړه ټول راجمع کېږي چې لږ په خوشحالۍ کور ته لاړ شي نعیم بھئ په تېره شوي ویډیو کې هم تا ویلي چې یاره موږ خو کیمرې ته نه رامخامخ کېږو خو ماشاءالله هغه ویډیو له هم ملګرو ډېره زیاته مینه ورکړه او ډېر زیات خوشحاله و ستاسو د چې کوم کردار دی دې ته ډېر په درنه سترګه باندې وکتل بس الله دې درانه کړي او مونږ ورته نور څه ووایو یاره بس الله دې په الله دې ګران شي هغې چې دغه یې وکړل او مونږ خو لکینه به دغه خدمت کوو او نور خو زموږ څه وس نه کېږي به دغه خدمت دی زمونږ بس نعیم بھئ او کس زما سره رابطه کړې وه یو نه بلکې دوه دریو کسانو زما سره رابطه کړې وه چې کله ویډیو وکته چېرې دومره غټ خدمت روان دی او دا یوازې په دې روژه کې نه ډېرې روژې تېرې شوې او ته په هغه ویډیو کې ویلي هم دي چې یاره په عامو ورځو کې هم موږ په هفته کې یو ورځ پروګرام کوو په روژه کې هر مازدیګر پروګرام کوم نو هغه ملګرو وویل چې نوید بھئ که چېرې موږ دوی له پیسې در ولېږو نو زموږ دغه پیسې پکې دوی شاملولی شي که نه د ثواب په نیت باندې نو پیسې خو مړه داسې خپل معمولي ټکه پوکه چې پې وکړي نو هغه به ډېره ښه وي ځکه چې الحمدلله په دې کې خو زمونږ لکه داسې څه دغه نشته دی چې لکه اینه یا څه پراجیکټ دی یا څه دغه دی چې د چا نه پکې دغه واخلو په که نه په دې کې زمونږ داسې څه دغه نشته دی او نه هم څه خیال شته دی که دا خیال زمونږ وی نو مونږ به د ړومبي نه بغیر روژې چې کوم مونږ دغه کوو په هفته کې دا 2 پیرې 3 پیرې که نه نو مونږ به دا مخکې په کیمره راوستی وی خو زمونږ دغې ته دغه نشته الحمدلله لکه ته څه وی چې هغه کسانو ته دا ویل غواړئ چې یاره په خپل کلي علاقه باندې به د هغوی غریبانان کوشش دی وکړي چې هغوی ته یې حواله کړي هغه پیسې بس او دا خو ده په هر کلي کې شته په هر خاندان کې شته دی کوشش دی اول دا وکړي چې په خپل خاندان کې نو هغه به ډېره ښه چې خاندان کې ورکړي چې خاندان نه بار شي نو په کلي کې دی ورکړي کو 2 کوري کو 4 کوري الله به له د هغې نه مخکې وس ورکړي بس مخکې به لاړ شي په دې ویډیو باندې به ډېر ملګري نه وي نعیم بھئ هغوی به په پیله ځل دا پروګرام ګوري نو څومره دلته کورونو ته سالن میلاویږي څومره روټۍ تقسیمیږي هغه تفصیل لږ بیان کوي یاره دا خو د خوشه علاقه کې چې کوم دي که نه نو 70-80 کورونه دي اول مونږ هغه کورونه وکړو چې هغه کورونه وشي د هغه کورونو نه پس چې دلته کې راشو که نه نو دې خوا زمونږ نه
دا د تاسو ته وښیي دی خو بس پټي دي د دې پټو نه اخوا نه چې کوم کورونه راځي که نه نو هغوی پسې دا تلل ګران دي لکه مازدیګری دی دونه وخت نه نو هغه واړه دلته کې راشي نو دې کې لکه دا لازمي نه ده هغې ته ښه برابر دی کورونو والا ته رسي دوی ته لږ څه ناسه ورکوو خو خامخا ورته رسي انشاءالله کوشش کوو چې د هغوی نه لږ راوشو کوو دوی ته م ورشي نه څومره روټۍ د هر ماښام تقسیمیږي او سالن حساب نو 800 روټۍ دي تا واورېدلو او سالن چې کوم دی 15 کیلو غوښه ده چې غوښه کله را نه وړو که نه نو کله نه بیا پکې ولا چرګ راوړو 18 19 20 پورې چرګان راوړو دا لکه روزانه د غونډه روژه دوی ته دغه شولو او نن هم پکې دغه اینه بس اتیا سل شاپرې د دې پتاسو کړې وي هغه کورونو له م ورکړلې خو دا کورونه چې کوم دلته کې پاتې شي نو دا زموږ نه ډېر لرې دي تللی هم پسې نه شو او په شمار کې هم لکه موږ دا نه دي راوستي خو دا واړه راځي دلته کې نو موږ یې تش نه لیږو ډېرې بختورې پیسې دي روژه ماتې به پې نن کېږي کېږي نعیم بھائی د دې څنګه چې تاسو نن پتاسې تقسیم کړې که نه نو په دې څومره روژې چې تېرې شوې نو په دې کې نور داسې څو قجورې وې او دا پتاسې خو ما ولیدې قجورې تاسو خپله مې ویلې وې نو نور پکې داسې څه یاره بس دغه قجورې هم پکې تقسیم کړي دي او دا پتاسې هم پکې تقسیم او داسې څه پلانینګ شته د کپړو مپړو چېرې یا غریبانانو ته کپړو د روژې نه مخکې شوي دي جي دلته کې مدرسه ده جي دغه مدرسې کې چې کم سے کم 80 واړه دي نو الحمدلله ټولو ته رسېدلي دي ټولو ته یو لکه کپړې ولا د اختر نه د روژې نه مخکې د روژې نه مخکې هم کړي دي چې هغه په روژه کې نه وتې مخکې وځي ټولو وړو ته رسېدلي دي 80 ماشومانو ته رسېدلي دي دا ماشومان چې کوم نو تقریبا چې دي ټولو له ورکړی شوي دي کپړې اخره کې بس ویل غواړې نعیم بھائی نو بس اخره کې به بس دا ووایم چې بس د دوی خدمت ته سلام تا واورېدل او دوی له د خدای پاک نور هم وس ورکړي او موږ له د دې توفیق راکړي چې موږ هم مخکې ورسره ځو چې دغه ونو کو بس ډېره مهرباني ډېره مننه نعیم بھائی ډېره مننه په تیسو او د ریوړو خبره وشوه ملګرو نو خواږه د روژې دغه میاشت هغه تېره شوه خوږوالی را روان دی د اختر نو څنګه چې نعیم بھائی دا خبره وکړه چې موږ د اختر د دغې خوشحالۍ نه مخکې خلک هغه زیري کې دغه ورکوي که نه چې کله زیري له څوک لاړ شي چې د اختر دغه زیری راځي نو مونږ کوشش کوو چې دغه پتاسې او دغه چې کومې ریوړۍ دي نو هغه د خوشحالۍ په طور باندې چې اختر ته 2-3 ورځې پاتې دي نو هغه مونږ تقسیمو داد ورکول ستاسو کار دی په کمنټس کې ماشاءالله سبحان الله او دغه خاندان دپاره ډېرې دعاګانې وکړئ ځکه د هغوی مقصد د دعا دی نو که زموږ د کیمرې په ذریعه هم هغوی ته دعا وشي او دا ویډیو مخکې شیر شي او دغه شان جذبه د نورو خلکو په زړه کې هم رابیداره شي نو دا به ډېره ښه وي چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان